بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ ویلو چې په باب اول کې با د خبر او د انشاء متعلق بحث کولای کیږي. د خبر تعریف موږ کړو چې خبر څه ته وایي چې پای کې ما يقال لقائله صادق او كاذب چې داغه ویونکي د رښتونه او دروغجن او یا دروغجن ویلګي دا یو وینکي د رښتونه یا دروغجن ویلګي رښتونه یا یعنی پای کې د درو یا د رښتیا او احتمال پکې وي نو هغه خبر وي او چې انشاء نه څه ته وایي چې دا غي وینکي د رښتونه او دروغجن یعنی دا غي کې د دروغ او د رښتیا او احتمال نه وي. بیا د دروغ او رښتیا صدق او کذب د تعریف من کړو چې صدق او کذب څه ته وایي یو خبره هغه د واقع مطابق وي یو حکم د خبر مطابق وي نو دې ته څه ویل کېږي او چې د خبر مطابق نه وي د واقع مطابق نه نه ایته کذب وایي. پوه شئ بیا موږ چې په هر جمله کې چې جمله اسمیه نو پای کوم دوه جزونه او جمله فعلیه نو پای کوم دوه جزونه خو د جمله اسمیه اولنی جز څه وایي مبتدا ورته وایي مستند الیه ورته وایي تاسو کې دی دا سبانه مغربیا دا وایي مبتدا ورته وایي مستند الیه ورته وایي بل ورته څه وایي مبتدا ورته ولي وایي نه دې نه ابتدا کولای مستند الیه ورته ولي وایي دې د نسبت کولای محکوم علیه ورته ولي وایي چې باغې باندې حکم لګولېږي اشهد علاقان کم نه دي په دغه لاین کې نه دي راغلي ها پیپر ختم شوی دی رجستر او دغه څه ته وایي د جمله فعلیه اولنی جز ته او دویم جز ته څه وایي اولنی جز ته فعل فاعل او اولنی جز ته فعل مسند او محکوم به وایي او دویم جز ته دا اکبر زاده کوم یو دی راهید علي او سید انور کتی او حمید الله حضرت حسین نشته احسان الرحمن دس دا کنه وس مخکې خبره دا کوي نه نه سبق کې چې دا جمله دا مخکې تاسو زده کړی دا چې جمله په دوه قسمه باندې یو ته جمله فعلیه وي یو ته جمله اسمیه وي دلته کې دا خبره کوي چې دا جمله فعلیه د سره پار راوړل کېږي او جمله اسمیه د سره پار راوړل کېږي نو جمله فعلیه د دوه سوزونو لپاره وذکر شوی ده سوزونو لپاره د دوه سوزونو لپاره یو دا ده کنه چې موضوعات لافاده الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار یعنی په مخصوص زمانه کې د مسند الیه د پاره په مخصوص زمانه کې د مسند الیه د پاره د مسند وجود ثابتوي سره د اختصار نه په مخصوص زمانه کې د مسند الیه د پاره مسند ثابتوي د مسند وجود ثابتوي سره د اختصار نه لکه پوه شئ څنګه خبره ده یو خو د دې لپاره راغله چې په مخصوص زمانه کې د مسند الیه د پاره د مسند وجود ثابتوي سره د اختصار نه پرې خبره باندې پوه شئ زمانه مخصوصه زمانه درې دي یو ماضی ده یو حال ده او بل څه ده مستقبل ده ضرب زیدون په دې کې مسند کم دي ضرب ده پکې مسند ده او زید پکې څه ده مسند الیه ده نو ما وی چې جمله فعلیه سره پر راځي چې د مسند الیه د پاره دا مسند دا ضرب دې ته حدث هم وایي معنی مصدری ورته هم وایي د مسند الیه لپاره دا معنی مصدری یا مسند ثابتوي سره د اختصار نه مطلب دا ده چې د دې زمانی لپاره به جدا ټکی نه استعمالیږي لګته زیدون ضارب امسی نو په دې کې او پای کې فرق دار د دوانو معنی دار چې زید وهم کړي پرون او د دې معنی د ضرب زیدون زید وال کړو پوښوي زید وال کړو او زیدون ضارب امسی هم معنی دا چې زید وال کړو خو په دې کې او په دې کې فرق دار چې په دې کې د زمانی لپاره جدا ټکی استعمال شوی امسی
پوه شئ او په دې جمله اسمیه جمله فعلیه کې د دې مسند لپاره د مسند ثابتې په مخصوص زمانه کې ثابت کو یعنی په زمانه ماضی کې ثابت کو خو سره د اختصار نه مطلب دا دی چې جدا ټکی د دې لپاره استعمال نه کو لکه څنګه چې مونږه په زید ضاربون امسی کې مونږه د تیر شوي زمانه لپاره امسی ټکی لګاو دغه شانتي مونږه په جمله فعلیه کې نه لګاو په دې باندې پوه شئ یا لکه زما یضرب زیدون معنی څه ده چې زید وهل کوي سبا به کوي یا وس کوي که نه و یا وس وهل کوي یا سبا کوي او که زه داسې وایم چې زیدون ضاربون الان مطلب څه دی چې زید وهل کوي خو او د دې معنی ده چې زید وهل کوي صحیح ده خو دواړو کې فرق دا دی چې په زیدون ضاربون کې د زمانې لپاره جدا ټکی استعمال شوی دی خو په جمله فعلیه کې د زمانې لپاره جدا ټکی نه استعمالیږي نو ځکه وایي چې دا مستند الیه د مستند لپاره ثابتوي په ثبوت باندې دلالت کوي خو په سره د اختصار نه نو د زیدون ضاربون الان او د یضرب زیدون معنی یو شان دي ده خو په دې کې اختصار نشته او په دې کې اختصار دی هلکه تاسو په دې خبره باندې پوه شئ نو دلته لیکل دي چې فالاولاد على اولنی جمله یعنی جمله فعلیه موضوعه لافاده الحدوث دا وذکرل شوی دا معنی جوړ کړل شوی دا د حدوث د فائدې ورکول لپاره حدوث مطلب څه چې معنی مصدری هم ملګری دا معنی مصدری د لپاره ثابتوي فائدہ ورکوي د معنی مصدری فی زمن مخصوص په مخصوص زمانه کې سره د اختصار ما د اختصار ټکی چې وسره ولګو کنه نو دې سره دا امس او الان او غدن او دایته و باسل دغه چې دا هم په دې کې ګورې په زیدون ضاربون کې هم د مسند الیه لپاره دا مسند ثابتېږي د مسند الیه لپاره څه ثابتېږي او اختصار پکې نشته ده په زیدون ضاربون امسی کې هم د مسند الیه لپاره مسند ثابتېږي په زمانه مخصوص کې خو اختصار پکې نشته ده په دې خبره باندې پوه شئ د اختصار څه مطلب دی یعنی چې د دې زمانې لپاره وګ جدا ټکی خود دې شکل نه پته لګي د دې شکل نه پته لګي چې دای کې تیر شوی زمانه دی به اوسنۍ زمانه دی به راتلونکي زمانه ده سو زین کار وکړي دی باندې دویم نمبر فائدہ د جمله فعلیه دا ده چې دا د استمراري تجددي فائدہ ورکړي د څه فائدہ ورکړي استمراري تجددي استمرار ویل کېږي همیشه استمرار څه ویل کېږي او تجددي معنی نوې نه استمراري تجددي مطلب دا دی چې یو فعل همیشه وي خو لګ وي لګ یو فعل لګ همیشه پیدا کېږي لکه زما ضرب زیدون زید وهل کړو یا یضرب زیدون زید وهل کوي اوس یې مطلب دا دی چې دلته کې د قرائنو نه پته لګي د قرائنو نه چې دلته همیشه کې لګي زه مې یضرب زیدون زید وهل کوي یو دا شو او د څه مې راشه یضرب زیدون په مخه د وهم دی پوهیږئ باندې د استمرار تجددي وایي نو دا په قرائنو سره دا جمله فعلیه په استمرار تجددي باندې دلالت کوي استمرار تجددي مطلب دا دی چې یو فعل لګ کېږي خو همیشه لپاره کېږي لګ کېږي سره لپاره کېږي نو دا فعل مضارع په دې د جمله فعلیه د دې لپاره هم راځي د استمرار تجددي لپاره هم راځي خو چې کله قرائن موجود وي څه موجود وي او فعل چې دا فعل مضارع وي په فعل ماضي کې چې دا استمرار تجددي نه وي دغه ماضي خو هغه زمانه ته وي چې اسوي او دلته ما وی چې فعل لګ کول خو همیشه کول پوه شئ نه معنی نو دې لپاره کومه جمله ده چې فعل لګ همیشه پیدا کی لګ همیشه پیدا کی دې ته یتوسم او د دې لپاره لګي مثال چې ذکر کړل دی یتوسم په دې شعر کې ذکر کړل دی دغه لګي شعر لیکل دی او کلما وردت عكاظة قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم شعر الفاظ ده او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا مطلب دا دی د لول ځم په شعر باندې پوګي د سړیو کنه یو عکاظ دا یو بازار دی
عکاز دا سره بازار دی د طائف او د نخلې په منځ کې د یو بازار دی عکاز بازار راته لګي نو دا طریف دا یو شاعر او عربي شاعر او د ډیر زیات بهادر په عربو کې دا رواج وو چې عربو کې بلکه همیشه لپاره جنگونه بکیدل او دا اشهر الحرم چې کم دي کنه په دې کې به جنگونه نه کېدل نو عربو بخپل سفرونه چې دا بلکه په دې اشهر الحرم کې بده دی یو ځنه بل دې نه دا بتلو با ځکه چې په نورو کو خو بلکه چا پلر ودلو چا به رور ودلو چا به تر ودلو چا به ماما ودلو چې په کوم ځای کې بچا په بل باندې لاس بر کېدو جو به نو دوی چې بل خپل سفرونه کولو نه دا په اشهر الحرم کې کول اشهر الحرم یعنی هغه څلور میاشتې معزز چې پای کې دیو بل سره جنگ جګړې کول هغه حرام به معزز وي هغه کمی میاشتې دي ذی قعده ذی الحجه محرم او رجب ما دا څلور میاشتې دا اشهر الحرم وي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص نو دوی چې به خپل سفرونه کولو نو دا به په دې دغه کې کول په دې دغه په میاشتو کې کول په دې باندې پوه شوي ها نو داسې د طریف شاعر چې دی که نه د هم سفر وکړو د دغه ته عکاز بازار ته لاړو عکاز ما تاسو وی دا یو میله و میله لکه د طائف او د نخلې په منځ کې دا به یو بازار به لګېدو عکاز بازار ورته لګېږي عکاز نو دې طریف د هلته کې لاړو دی یو سړی وجلی او د هغه نوم شرحبیل نوم هغه دې سړي وجلی و دی طریف شاعر وجلی و نو چې کله دا او عربیان چې به کله ګرځېدلو نو دو به د خپل مخ په پټوو یو خو د دې د وجې نه چې بهادرانو بل د دې وجې نه چې لکه چې مخ په پټوو چې لکه اوس دی ما وویني نو ما خو د پلار وجلی دی دی به ما خامخا مړ کوي به پوهېږې په دې باندې نو دې طریف شاعر چې دی ډېر زیات بهادر و نو دی چې به چېرته تلو راتلو نه به خپل مخ نه پټو لکه مخ پټول خو د دې علامه نه چې لکه مطلب څوک ما ونه پېژني که ومې پېژني نو بیا به مې څه کوي مړ کوي به مې ځکه چې پلار مې وجلی دی یا مو له رور وجلی دی یا مو له تره وجلی دی نو دا شاعر چې دی نه دا دغه نه کو دا مخې پټ نه کو او په دغې عکاز بازار کې دا روانو په یو سړي باندې نظر ولګېدو هغه دې شاعر ته بد کتل دې شاعر ته بد کتل هغه سړی چې دی چا چې دته بد کتل هغه دغه شرحبیل زوی پوه شوئ لکه پوه شوئ د دې شرحبیل زوی نو دې شاعر ته تپوس وکړو چې ما لکه تنظور ولګیا ته ولې ما ته داسې بد ګورې د وختي نه ما ته ګورې داسې په یو مخه باندې ما ته ګورې دا ولې ته ما ته ګورې په مخه باندې نو دې هلک ورته ووې چې اتوسمک لأعرفک زه تا ته دا بار بار ګورم ځکه که نه چې تا زه وپېژنم چې ته زما نه چېرته غلط نه شې ځکه ته څوک یې زما د پلار قاتل یې نو چې د پلار قاتل یې نو اوس یې مړ که که نه اوس یې مړ کولی شي ولې اشهر الحرم دي نو اوس خو زه نه شم مړ کولی ځکه چې اشهر الحرم دي خو زه تا ته ګورم چېرې زه تا ته بار بار ګورم چې ته زما نه چېرته خطا رانه نه شي او چې په بل موقع باندې بیا ماله مخکې راغلی نو بیا به دې وژنم صحیح شوله نو ده وویې چې اتوسمک لأعرفک زه تا ته د دې لپاره بار ګورم چې زه تا څه کړم نو شاعر ورته وی او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي يعرفهم يتوسموا او كلما وردت قبيلة وردت فعل قبيلة فاعل عكاظ مفعول به ده کله چې راشي او قبيله عكاظ تا کله چې راشي او قبيله بعثوا إلي دور علیږي ماتا عارف او خپل سردار خپل مشر يتوسموا هغه ماته بار ګوري يتوسموا هغه ورته یو پیر نو قتل اور تاسو بار نو بار یو کار کول ماته دې ته څه استمراري تجددي ورته وي دلته کې بقى قرائن موجود دي لکه يتوسموا معنا خدا دا بعثوا الي عارف انظر علیږي ماته خپل سردار يتوسموا چې دې ماته ګوري چې هغه ګوري خدای معنا نه را چې هغه ماته بار ګوري ځکه چې دې سړي هغه د بار د دې لپاره قتلو چې دې زمانه چتورک نشي د پلار مې سره قاتل نه لکه تاسو پوه شئ بني معنی نو دلته کې په دې شعر کې دا شعر محل الاستشهاد یعنی دا شعر د څه لپاره راوړل شوی دی په کیسه چې لکه شعرونه وکړو ها
د بګی دي یتوسمو لپاره راوړل د سره لپاره راوړل چې په دې شعر کې چونکی یتوسمو استعمال شو او یتوسمو د سره لپاره استعمال شوی دی استمرار تجددي لپاره پوه شو دې باندې دا پوره ده ها وګوره ورته الكلام على الخبر فخبر معنی كلام الخبر إما أن يكون جملة فعلية الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية دا خبر دا خو بيوي يكون فعل ناقص ده هو ضمير د دې لپاره اسم ده هغه پټ ده جملة فعلية الموصوف صفة معطوف عليه أو جملة موصوف فعلية معطوف عليه أو اسمية معطوف عليه دا خبر ده يكون فعل ناقص لپاره يكون فعل ناقص لپاره ځکه الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية خبر یا خو بوي جمله فعلیه ایا بوي نو دلته د جمله فعلیه تعریف نه کوي جمله فعلیه وي تاسو د مخ کې نه پیژنئ چې جمله فعلیه څه ته وایي چې اولنی جزء وس دلته خدا خبره کوي چې دا جمله فعلیه د سره پار راوړل کېږي ګورل لګي مقتضى الحال مطابق کلام راوړل دي کنه علم المعانی خو دې ته وایي چې تبع علم د مقتضى الحال مطابق به نو څګوره چې په کوم ځای کې به ته جمله فعلیه راوړې په کوم ځای کې به ته جمله اسمیه راوړې نو جمله فعلیه ته راوړل دوه وجې دي جمله فعلیه به سره پر راوړم د دوه وجو لپاره نمبر 1 الاولى لا جمله فعلیه موضوعات دا وذکرل شوی دا لافاده الحدوث د حدوث د فائدې ورکول لپاره فی زمن مخصوص په مخصوص زمانه کې مخصوص زمانی نه مراد سره ماضی حال استقبال مال اختصار سره د اختصار موږ تعریف وکړو په مخصوص زمانه کې د مسند لپاره د مسند وجود سره د اختصار دا بیا دي د مسند لپاره د مسند وجود ثابتول سره د اختصار نو بیا به دا تاسو کټکوي ښه ده چې دا زید ضارب امس او زید ضارب الان دا به واسو بیا نیو خدا دا وقد تفيد وقد جب ماضي باندې داخل شو سره لپاره دي دا تقلیل لپاره سره باندې دي دا تقلیل لپاره دي دا زید قد يضرب زید کله وحال کوي او په قران مجید کې کله قد په ماضي باندې په مضارع باندې داخل شي نو بیا راځي د تحقیق لپاره دا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائل نور شری جامع خو تاسو وایي کنه دا صحیح ده چې وایي بیا په ما کار نشته وقد تفيد الاستمرار التجدديه او کله دا جمله فعلیه دا فائدہ ور کوي د استمرار تجددي استمرار تجددي څه ته وایي یعنی یو فعل یو کار لګ همیشه پیدا کېدل چې یو فعل لګ پیدا او همیشه پیدا کیږي بالقرائن پس سره لکه دلته قرائن ما تاسو به کنه چې لکه پلاری ولا وجل او اشهر الحرم دی وي اذا كان الفعل مضارعا کله چې فعل سوي چې په فعل ماضي کې دا لبنه کېږي استمرار تجددي ده كقول طريف لك طريف شاعر ده قول او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الي عريفهم يتوسموا هر کله چې راضي یو قبيله عكاظ د سنوم دی لګه بازار نوم دی هر کله چې راضي یو قبيله چرته بعثوا الي دور علیږي ماته عريفهم خپل مشرق خپل سردار يتوسموا چې هغه ما په فراست سره پیژني یعنی بار ما ته ګوري هغه پوه شوي زه چلو